ناسخ لما ذكرنا كم یو حکم دیات غسل مرتن واحدتن لانقطاع الحیض دا یو ځل شو دین وړاندې دوه حکم هغه منسوخ شو غسل د جمع بین صلاتین لپاره او غسل لكل صلاتین نو دا معلومه شو چې عائشه ابي دا روایت هم کړو چې د جمع بین صلاتین لپاره غسل او دا روایت هم وکړي چې یو ځل غسل په اخره کې او من بیا دام ویل چې راوی روایت وکي بیا خپل روایت په خلاف قبل روایت یا فتوا یا عمل دا قصدن نه کوي عدالت ساتي او دلته مور بیبي کړه دا معلومه دا شو چې دنه مخکې دواړه حکم منسوخ شوی دي کنه وقد يجوز في هذا وجه آخر يجوز أن يكون ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فاطمة ابنة أبي حبيش رضي الله عنها لا يخالف ما روي عنه في أمر د سهله بنت سهيل او د فاطمه صورتحال یو دواړه معتاده او دواړه متحیره وین لأن فاطمة ابنة أبي حبيش رضي الله عنها كانت أيامها معروفة وسهلة ګوره کېدای شي چې د یو صورتحال په بل نه بدل دا ولا چې دا ایامها معروفه ورځ د حیض معلومه وي او د سهله كانت ایامها مجهوله هم چې متحیره ورته وای نو ځکه یوې ته حکم کړی چې ته غسل د جمع بین صلاتین او بل ته وی غسل مرتين إلا أن جمعها ينقطع في أوقات ويعود في أوقات وهي قد أحاط علمها أنها لم تخرج من الحيض بعد غسلها إلا أن صلت الصلاتين جميعا فإن كان ذلك كذلك فإنا نقول بالحديثين جميعا فنجعل حكم حديث فاطمة على ما صرفناه إليه ونجعل حكم حديث سهلة على ما صرفناه أيضا إليه. وأما حديث أم حبيبة رضي الله عنها فقد روي مختلفا بعضهم يذكر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل عند كل صلاة ولم يذكر أيام أقرائها فقد يجوز أن يكون أمرها بذلك ليكون ذلك المأمور علاجا لها لأنه يقلص الدم في الرحم فلا يسير. وبعضهم يرويه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل لكل صلاة فإن كان ذلك قد يجوز أن يكون أراد به العلاج وقد يجوز أن يكون أراد به ما ذكرنا في الفصل الذي قبل هذا لأن دمها سائل دائم الصيدان فليست صلاة إلا تحتمل أن تكون عندها ظاهرة من حيث ليس لها أن تصليها إلا بعد الاغتسال فأمرها بالغسل لذلك فإن كان هذا هو معنى حديثها فإنا كذلك نقول أيضا في من استمر بها الدم ولم تعرف أيامها. وسمن ويل كما خزا متحيرة بالعدد بالوقت او د دې بیماری زیاته شو د حیضنا نو موږ وی کده جمع بین صلاتین به غسل نو کی خر ودا حکم به ورته وجوبا علاجا کول. فلما احتملت هذه الآثار ما ذكرنا وروينا عن عائشة رضي الله عنها من قولها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصفنا ثبت أن ذلك هو حكم المستحاضة التي تعرف أيامها وثبت أن ما خالف ذلك مما روي عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مستحاضة استحاضتها غير استحاضة يعني دا يولس مستحاضة او بیا پکې سهله مشهوره ده حمنه مشهوره ده فاطمه مشهوره ده کېدای شي چې د یوې مستحاضه حال او صورتحال د بلې مستحاضه نه مغایر او مختلف او بدل په دغه حواله سره هغه د حکمونه مختلف ذکر کړي دي او في مستحاضه استحاضتها مثل استحاضه هذه الا ان ذلك على ان المعاني چې په کوم صفت باندې وي متحیره وي کدواله وي که متخلله کار صحیح کان فی معرویه فی امر فاطمه ابنه ابي حبیش نو چې کوم روایت د فاطمه په حواله باندې راغلي دي هغه د دې لپاره شریک حکم ده اولا لان معه الاختيار من عائشه رضي الله عنها له بعد النبي صلى الله عليه وسلم دا موږ ورکو زکه د حضور د وفات نه پس
عائشہ ابوی پامدق روایت باندې فتوا ورکړه وقد علمت ما خلفه وما وفقه من قوله وكذلك او دا ته پته ولګی دا چې د مور بیبینا په باب د استحاض کې موافق او مخالف روایت مخالف او جمع بین صلاتین کې غسلین موافق غسل واحده ما رويناه عن علي رضي الله عنه في المستحاضة أنها تغتسل لكل صلاة وما رويناه عنه أنه تجمع بين صلاتين بحزن وما رويناه عنه أنها تدع الصلاة أيام أقرايا ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إنما اختلفت أقواله في ذلك لاختلاف الاستحاضة التي أفتى فيها بذلك وأما رواه عن أم حبيبة رضي الله عنها في اغتسالها لكل صلاة فوجه ذلك عندنا أنها كانت تتعالج به فهذا وصل چې د هر منظر لپاره کړه دا وجوبا نه دا علاجان آقا ورته ویلو چې کثرت دی ویني دلالت کوي په حرارت او بو کې برودت د نو تر ډیر غسلونه کوا چې دا حرارت ختم من طريق الآثار وهي التي يحتج بها فيه ثم اختلف یعنی کباب د استحاض کې آثار مرویه او توګورون او آثار د درې قسم راغلي او آخري اثر غسل مرتان وضوء لوقت كل صلاة ثم اختلف الذين قالوا إنها تتوضأ لكل صلاة فقال بعضهم تتوضأ لوقت كل صلاة شوافی حنابلہ اصحاب ظواهر اغی لکل صلاتین وی یو فرض دی پر دی وکوي سنت مور باندې نشي کول قضا او نفل خلا پرید او احناف لام په معنا دی وقت لکل صلاتین لوقت کل صلاتین د ماسپخین دی پر چې دا معذوره مستحاضه او د سوکی تر مازدیګر په دې کې ادا او قضا او فرض او نفل ټول کولای شي وذكر أبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمه الله وقال آخرون بل تتوضأ لكل صلاة ولا يعرفون ذكر الوقت في ذلك فأردنا نحن أن أغي داوي ولته لكل صلاة راغله لوقت لفظ صراحة وين راغله قولا صحيحا فرأيناهم قد أجمعوا أنها إذا توضأت في وقت صلاة فلم تصلي حتى هذا الوقت فأرادت أن تصلي بذلك الوضوء أنه ليس ذلك لها. من قوي كيو مستحاضة او دس وکی او یو ټیم مکمل تیر شي اگر کدی المنځ مور باندې نه کړي د وخت تیرېدو نه پس د او دس ختم د دې لپاره جایز نه دي چې د دویم په منځو کې حتی تتوضا تر څو چې او دس نه کړي حتى تتوضأ وضوءا جديدا ورأيناها لو توضأت في وقت صلاة فصلت ثم أرادت أن تتطوع بذلك الوضوء كان في ذلك لها دور تجائز ودا زمان مذهب ما دامت في الوقت ترسوچ دا وقت باقی وي دا منځ کولای شي دا خزر فدل ما ذكرنا أن الذي ينقص تطهرها هو خروج الوقت وأنها وضوءها يوجبه الوقت لا صلاة اسی دا زمون دلیل ډیر مضبوط اوس به درته ووایم موږ وایي چې مؤثر په معذورینو کې وقت د لمونځ نه ده موږ نه دي کتلی چې په لمانځه باندې به اودس واجب وي په خروج لمونځ دی وکړه اودس در باندې واجب موږ لیدلي په وقت باندې سلسل بول چې وقت داخل شي رعاف دایم چې وقت داخل شي انفلات الریح چې وقت داخل استطلاق البطن چې وقت داخل شي مسح چې وقت مؤثر خو معذورین لپاره وقت ده تو وینا المنز ده الکه خروج او دخول کې مؤثر وقت المنز نه وقد رأيناها لو فاتتها صلوات فارادت أن ترضيه کله ماسپخین د لپاره مستحاضه او د سوک د ماسپخین د اذان پس کشپیتا او بیا سل قضا منځونه کین کولای شي تر څو چې دا وخت باقي وي كان لها أن تجمعهن في وقت صلاة واحدة بوضوء واحد فلو كان الوضوء يجب عليها لكل صلاة لكان يجب أن تتوضأ لكل صلاة من الصلوات. اوس ګوره مولانا
لس منځونه یوې ښځې نه قضا دي او دا مستحاضه ده نو چې دا غریبه د هر مانځه لپاره اودس کوي دا یو ادا شو او لس فواید دي 11 اودسونه به دا کوي نو دا مشقت او حرج ده که نه ده او په دین کې حرج مدفوع ده که نه ده یسروا ولا تعسروا او لا حرج علیکم فی الدین فلما كانت تصليهن جميعا بوضوء واحد ثبت ذلك ان الوضوء الذي يجب عليها هو لغير الصلاه هغه د المانځه د وجه نه ده بلکې د خروج وقت او دخول وقت د وجه نه وحجة أخرى أنها قد رأينا الطهارة تنتقد بأحداث دا زمون بل دلیل د احناف دلیل عقلی من لیدلی دی طهارات کا اصغر دا کا اکبر تنتقض باحداث هغه ماتیږي په بیا او د صحیح سره پاس بابو دی بیا د صحیح منها الغائط والبول والطهارات تنتقض بخروج أوقات وهي الطهارة ورغه یو قسم طهارت په وړو بولو غټو بولو هوا سره ماتي او دویم قسم به خروج وقت وهي الطهارات بالمسألة الخفين وچا چې په موضوع مسکه او د سیویو او تللی ساته د ممکن برابر شي ادرش په درې ورځې د طهارت مرد شو او دس کنه ينقضها خروج وقت المسافر وخروج وقت المقيم دا طهارت مرد شو او وتلو د وقت د مسافر او مقیم سره ګوره وقت مؤثر ده وهذه الطهارات المتفق عليها لم نجد فيها ما ينقضها الصلاة دا کم طهارات چې متفق علیها عند الامت دي پاغه کې موږ د طهارت نه دلیدل چې هغه په مانځه باندې مات شي اړ په مانځه باندې څه شي انما ينقضها حدث او حدود یا په ماتيږي په بیا د صحیح باندې او یا به ماتیږي په خروج الوقت باندې وقد ثبت ان طهارة المستحاض طهارة ينقضها الحدث وغير الحدث وقال قوم هذا الذي هو حدث اغا بول براز او غیر حدث خروج الوقت وقال آخرون هو فراغ من صلاة ولم نجد الفراغ من الصلاة حدثت في شيء غير ذلك وقد شوافی او تمنګ وای چې تاسو وای چې فراغ من الصلاة او دس ماتي نو مونږ وای تاسو مونږ د پټول خزانه د فقه کې وخه چې فراغ من الصلاه سبب د نقض او د اثر اغره خروج الوقت حدثا في غيره فاولى الاشياء ان نرجع في هذا الحدث المختلف فيه فنجعله كالحدث الذي قد چې بلا کومه مساله کې او بیا د صحیح کې زمونږ اختلاف ده چې په مانځه ماتیږي او که خروج دی وخت راځي چې موږ رجوع او هغه بیا اسباب د بیا د سید چې هغه متفق علیه دي چې هغه په څه باندې ماتیږي موجود له اصل موږ به دغه اختلافي مسلې لپاره یو اصل پیدا کول ولا نجعله كما لم يجمع عليه ولم نجد له اصلا موږ چې وکړه په ذخیره د فقه کې او حدیثو کې موږ داس یو دلیل پیدا کړ چې موږ نه فارغ کېدل سبب دی بیا د سید بلکې وقت چې خارج شي سبب یا اسباب د حدث بول و باراز فثبت بذلك قول من ذهب الى انها تتوزع لكل وقت صلاه وهو قول ابي حنيفه وابي يوسف ومحمد بن الحسن دا مسأله ده چې بس دا په خروج الوقت سره او تتوزع لكل صلاه عربان وی اتيك لخفوق النجم آتیک لوقت خفوق النجم چې په کم ټایم کې ستوري غایب شي زبتا لراشه لام په کلام عربی کې د وخت لپاره ده